داسې اکثره په هوټلانو کې یا په بل ځای کې نو چې کله چای سره وخوري راولاړ شي یو پیسې ورکړي یا بل وایي طلاق ته کې ورکړي نو پیسې چې ورکړي هغه هم بل ته وایي طلاق ته کې تم ورکړي نو په دې دوو کسانو کې یو ورکړي په ابل باندې معنی طلاق کړي ولې داسې کوئ پر یوه پیاله چای باندې تاسې طلاقونه اچوئ دا خاص زه هغه چاته وایم زه خپله په هوټل کې ما خپل اورېدي د خپلو عزیزانو څخه چې هغه د سلیمان خیل قوم سره تعلق لري زه یو قوم ټارګېټ کومه نه زه خپله دې قوم سره تعلق لرم زه خپله سلیمان خیل یم خو دغه ځای ډېر غلط دی کوي چې پر یوه پیاله چای باندې ته طلاق اچوې او بیا هغه پیسې بل یو ورکړي نو ای زما عزیزانو دا لاس زه داسې درته نسم دا دنده یې لکئ داسې مه کوئ چې پر یوه پیاله باندې تاسې طلاقونه اچوئ کتاب لیکي وایي په مسخرو هم معاینه طلاق کېږي سته په ګپه په مسخرو په مذاق په پسخن خپلې ښځې ته وایي سته په ما طلاق واقع کېږي داسې لا ما اورېدلي دي لیدلي دي په کتاب کې وایي چې ښځې د مخ ته ناستې ستا اراده نه وي نیت نه وي او تا ته پرش درسي او ته په دا پرش کې معنی ته ووایې چې انت طالق ته پر ما طلاق یې وایم طلاق واقع کېږي نو ای زما عزتمندو ورونو تاسې په یوه پیاله باندې لس طلاقونه کوئ یو ورځ مې نه ده هر ورځ تاسې طلاقونه کوئ نو بیا دا ستا ښځه له کومې خوا ده ولې دا خپلې ښځې د حلاله نکاح خپل ځان ته حراموئ ولې داسې کوئ داسې مه کوئ دا ګناه لري نو ای زما عزیزانو زه منم تاسې میړه یاست د تاسو څخه بل څوک د چرپۍ نشي ورکولی خو دغه یو الفاظ زه خواست درته کوم دغه یو الفاظ پرېږدئ دا طلاق مه کوئ په مړۍ تاسې طلاق کوئ په چای تاسې طلاق کوئ په بل شي کې تاسې طلاق کوئ دا مه کوئ ولې حلال نکاح ځان ته خرابوئ دا مې د دې وجې وویل چې دا اکثره ستا دا زما په قوم کې دا ستا دا پر ما فرض دی زه به دا خپل قوم ته دا وایم چې دا کار غلط ته تاسې کوئ کم کار چې دغه چې پر یوه پیاله چای باندې 3 کسان طلاق واچي نو د اخر به پیسې څوک ورکوي 3 کسان په هوټل ناستي 3 سره طلاق واچي هوټل والا خو دې هم نه پرېږدي نو په دروي کې خو به 1 روپۍ ورکوي که دا 1 روپۍ ورکړله په دا 2 خو معنه طلاقه شوه که ته وایې دا یو طلاق ته خو 1 ورځ دې نه ده هر ورځ داسې پر تا طلاقونه اوړي دغه ای زما عزیزانو دا غیرت نه ده چې ته پر یوه پیاله چای باندې خپله معنه طلاق کوې داسې مه کوه غیرتمن یاست او تاسې پیاوړي یاست لیکن دغه یو الفاظ پرېږدئ زه منم چې له تا سره څوک ناستې پر هوټل باندې هېڅوک پیسې نشي ورکولی ته به یې ورکوې زه دا خبره بالکل منم لیکن ورکه پیسې مخته لا ورکه لیکن یو دغه طلاق مه وایاست د طلاق چې پر چا واړوئ یا پر بل مسلمان واړوي یا پر تا واوړي نو بیا به دا څه رقم سي تاسې دا کار مه کوئ زه تاسو ته دا خواست کوم دا هر څوک چې دا اوري باید دا شیر کړي که هغه هر کوم دا کار کوي خو دا غلط کار دی داسې په هر شي باندې طلاقونه مه اچوئ